پاکستان پیپلز پارټي په ټیکټ باندې د N33 ټیکټ دی ته ملاو شوی دی او په N33 کې ډېر یالي ځلې کړي دي او ډېر یو پہچان دی یو ښه شخصیت دی ډاکټر سلیم खोखर صاحب دی سره خبرې اترې کوو د الیکشن باره کې چې دی سالې ځلې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ول خو تاسو د ټول نمخ کې شکریا ادا کوم د پیام خیبر تاسو د چینل چې تاسو دلته رااله زموږ علاقې ته چې کوم سروې تاسو کوي ای کې مزم شامل کړم زه تاسو ډیر زیات مشکور یم. ډاکټر صاحب دا راته وایي N33 یو ډیر غټ اعتماد دی پاکستان پیپلز پارټي تاسو باندې کړی دی نو سالې ځلې دي کمپینونه هم څنګه دي څنګه رسپانس راځي تاسو؟ بس جی ریسپانس خو ډیر ښه دی. اول خو به زه خپل لغونې تعارف وکړم. زما نوم سلیم الله نوم مې دی زما او زه د پاکستان پیپل پارټۍ مونږ بنیادي کارکران یو تقریبا 40-45 سال نه یې ورکر په پاکستان پیپل پارټۍ کې ما خپل وخت تیر کړی دی او د زرداری صاحب سره او د پارټۍ چیرمن سره ډایرکټ به مونږ ته ډیر زیات توجه راکړي او دا ځلم چې دا کوم ټیکټ مال راکړی نو دا بالکل دی کې ډیر ښه تکړه خلکو او پای کې زما انتخاب کړی دی او د یو ورکر انتخاب کړی دی. یو غریب سړی زه خان نواب نیم نه داسې چودري ما یا دغه ما خو د پارټۍ بنیادي کارکون مو او دا پیپل پارټۍ داسې نوخار ځله کې ټول ټیکټونه چې کوم دي تقریبا پاکستان پیپل پارټۍ ورکرانو لور کړی دي نو ان شاء الله د غریبانو پارټي ده او د غریبانو سره همدردي ساتي او ان شاء الله دا ورکران به ته خو کول زبردست رزلټ ورکړي. نو خار کې زمونږ ډیر زبردست دغه دی د دې نمخ کې مونږ تحصیل میئر الیکشن کې په دې تحصیل نوشهره کې 33000 ووټ اغستو او هغه وخت کې زمونږ مهم دونه تیز نو خاموش ووټ د پاکستان پیپل پارټۍ تیر ته نخې ته چول شو دغه سه ان هغه طرف ته بل چې کوم تحصیل جهانگیره پای کې د میئر شپ الیکشن د لپاره مونږ 34000 ووټ اغستو نو په دې کې 70-75000 ووټ د په دې حلقه کې موجود دي او هغه امیدواران ځوان دا سوچ غي خلکو لر تلم نو او خاموش وټای ته چول شو. مو خو شکر الحمدلله پیپل پارټۍ بنیادی ورکران کور په کور کارکونان پیژنو ما ته خو د ټول ضلع د ورکرانو لکه دروازې معلومې دي نو هغه ټول ډیر شوق کې دي او ان شاء الله د الیکشن کې دا 2024 د الیکشن چې کم دي د کوم یو زبردست سرپرایز ورکو او په نوخار کې زموږ مقابله دي خو د دې پرویز خټک سره دا بل خو خان پرویز ولاړ دا ټول دولتمند خلک دي او مونږ غریبانان خلک یو د غریبانو خلکو مونږ طرف ته توجه ده هغه غواړي چې زمونږ غوندي خلک سملو تراشي. ډاکټر صاحب دا راته وایي پرویز خان خټک چې کله په اقتدار کې او سی ایم نو هغه په دې رسالپور کې وینا کړې وه چې تاسو ټول رسالپور والا په نوخار سیند کې اچول غواړي نو هغه به په کم شکل او په کم دغه باندې ووټ غواړي نو دا د چې هغه خو اوس به خلکو له دغه جواب ورکوي هغه به دا وی چې د ټول نوخاري سیند ته بغورځومه لکه هغه ډیر غرور او تکبر کوي په هغه وخت کې هغه چې هغه وخت سی ایم مو نو یا ډیفنس منسٹر چې کله دا خبره کړې و نو بیا د نوخار خلکو هغه له یو جواب مونږ ورک په ماضي کې دلته زمونږ یو امیدوار مشترکه ولاړو اختیار ولی د مسلم لیگ نو اگر چې خو د نوخار خلکو هغه بیا په غروز باندې سین ته غرزول وو هغه سیټ دغه د باوجود چې هغه دلته وزیر اعلی محمود خان ناس او هغه په خپل ډیفنس منسٹر او ټول سرکاري مشرري ور سره او دلته د غریب کارکونانو هغه سیټ د پیپل پارټۍ په زور باندې مونږ هغه سین ته غرزول او روان وخت کې بیا هم د نوخار خلک دا فیصله کوي نوخار خلکو نه د خبرې یریږي نه چې سین ته به لکه د نوخار خلک عوام به څنګه سین ته غرزي نو دا خو بس زما خیال چې دا هغه اخیری اند دی هغه برابر یو گیم جوړ کړی دی خلکو تداوی چې بیا وزیر اعلی ما او زما بیا حکومت دی او زه دا واغه خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې ما سره ایجنسیم دی او ما سره سرکاري وسایل هم دی ان شاء الله هم زه به جوړ خو دا هیڅ خبر نشته لاندې پبلک کې زه خو ګرځم زه خو ډور ټو ډورم ګرځېدلې ما ارزه ته چې د نورو پاټو ته نه زه د چا خلاف هم خبره نه کوم خو زه دا وایم چې د پرویز خټک متعلق چې کم دی عام خلک دا وایي چې مړه دی به د اخیری ځل دی بس نو ان شاء الله مونږ دا وایو چې د عوامو پس کې خیر خدای پاک دی غو کیه مونږ خو د پبلک د خدمت لپاره راغلی یو او بیا د اصل فی زرداری چې هغه بالکل یعنی داغه په وخت کې تنخواګانې ډبل شوې دغه په وخت کې معاشي حالات مونږ د روټي کپړه مکان خبره چې کوم دغه روټي کپړه مکان دی کنه پنشن ډبل شو ته بنظیر پروګرام شروع شو او تنخواګانې ډبل شوې زه خو هم چې په پاکستان کې کم ځای کې سرکاري ملازمي او بلې پټایل ورټ ورکوي نو به خودکشي به کوي अब خپل بچو په رزق باندې په خېټه باندې بغلته وایي چې لکه سبا مون نن زموږ چیرمن چې کماین دغه ورکړی دی منشور ورکړی هغه کې بیا دا خبره کړې تنخواګانې به موږ د دینم بیا دوباره ډبل کوو ځکه چې تنخوا ډېره کمه ده د خلکو بیا دین علاوه بېنظیر کارت هغه بخپل ځای باندې زموږ جاری دی دا به موږ سونه بېنظیر انکم سپورټ نه چې خلک پیسې لري دا به موږ ډبل کوو بیا د دین علاوه یوث کارت
هغه نوجوانان چې تعلیم یافته دي او روزګار یې نشته ایله به یوت کارت ورکو تر کومه پورې چې هغوی روزګار نه حاصل شوی دا کم از کم هر 3 میاشتې پس به هغوی ته 20-25 هزار روپۍ ملاویږي. دغسې کسان کارت دی، دغسې دغه د تنخواګانو ډبل کولو خبره، د پنشن د ډبل کولو خبره، نو دا خو زمونږ د غریبانو د پروګرام دی. او زرداری صاحب یا پیپل پارټي چې کلم خلکو سره وعده کړې ده نو هغه پوره کړې ده. مونږ تاسو ماضي کې وګوره بلا زمونږ د پارټي یو ډېر لوی دور تیر شوی دی، مونږ خدمتونه کړي. پیپل پارټي چې کله منشور کړي په خپل منشور حرف په حرف باندې هغوی په عمل کړی دی او خلکو ته پته هم د خلکو ته ښکاري. 8 فروری خو ډېر لنډ رالو جی الیکشن هم ماشاءالله بس 8 فروری کېږي لګیا دی. تاسو چې کله کمپین لوزي شروع کړی خو همدې خیر نو د یوت صد ریاکشن ملاوي تاسو ته داسې کار دی جی په پیپل پارټي کې خپل یوت ډیر زیات دی او یوت خو تقریبا ورو نظریه بدله شوه. یوت خو وګوري یوت ته دا بالکل پته ده چې دا تیر دور د هغې د یوت خبره به کېده چې مونږ به یوت له نوکرۍ ورکوو، مونږ به کورونه جوړوو، 50 लाख نوکرۍ به ورکوو، 1 کروڑ نوکرۍ 50 लाख کورونه به جوړو. هغې کې یو وعده پوره نه شو. یوت ته ملوث شو. زما په علاقه کې زمونږ په د ان کې زه خو ډېر د پوره پاکستان خبره نه کوم، خو دلته 50% هغه شی چې کم دی هغه اوس ختم شوی دی. انشاءالله د نوخار یوت چې کم دی अब پاکستان پیپل پارټي سره خپل سات ورکوي او انشاءالله پاکستان پیپل پارټي به کامیابی. او موږ یوت تم دا وایو، موږ دعوې سره یوت دا وایو چې د یوت ته موږ بالکل د دې چې کم پړو باندې ارمانونه پراته دي، د امپلایمنٹ خبرې دي یا د دې د ویلفیر خبرې دي، نو پیپل پارټي به د یوت د پاره زموږ چیرمن یوت دی، هغه د یوت د پاره هغه به ډیر څه کوي. نو زموږ د یوت به ډیر زیات خوشحالي کوي، دی به ترقی کوي په دې کې. یقینا مینوالو ډاکټر صاحب چې څنګه ویلې یوت د پاره ډیر ښه پیکیجز دي پاکستان پیپلز پارټي یې دي. او بیا چیرمن بلاول بټو صاحب چې کم په سپیچ کې وینا کړې وه هغه وینا مطابق په هر یونین کونسل باندې او هر یو پی کې او لیبرهوډ نه به اوچتای دي چې د یوت څومره کم ځای کې دي ته د کامیابی لار وتوخی او هغوی له ښه پیکیج ورکي. ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیر یو ښه سړی دی، راغلی ول نن د هغوی حجرې ته او هغوی مینوالو ته دغه پیغام هم ورکو. دا راتوی ډاکټر صاحب NA-33 د پاره څه پیغام ورکوي تاسو؟ زه د NA-33 ټولو خلکو ته خصوصا د عوامو ته او غریب عوامو ته او د پاکستان پیپل پارټي ټول کارکونان خو موږ سره په لینم دي، د پیپل پارټي هر یو پاکستان پیپل پارټي چې کوم اوریجنل ووټر دی هغې ته او نورو خلکو ته نورو پارټو ورکرانو ته دا وایم چې پیپل پارټي به د دې حلقې تقدیر بدلی. پیپل پارټي به انشاءالله په دې ملک حکومت جوړوي. نو انشاءالله ستاسو په دې علاقه کې به هسپتالونه، یونیورسټۍ دا ټول به زما غوندې سړی کې راغی نو کم از کم زه دا یو واده کوم چې هسپتالونه، سکولونه او یونیورسټۍ چې په دې علاقه څونه دي نوې هم جوړوو او چې کم دي دا به بالکل اپګریډ وي. زه په خپله زه عام سړی یم، زه خان نواب نیم، زه په خپله د سکولونو کالجونو ته زه به د دې د حالت ګورم او دا به انشاءالله موږ بدلو. عوامو ته دا زما دغه دی چې په 8 فروری باندې بالکل روزه او خپل ووټ په خپله دا انتظار مه کوئ چې موږ پسې څوک ګاډی راځي یا نه راځي، خو بس د خپل سیسټم بدلولو دپاره د تبدیلۍ دپاره چې کوم پیپل پارټي راوستل غواړي په دې ملک کې راشي او خپل ووټ واچوي او په تیر باندې ټپه ولګوي. انشاءالله تاسو به موږ چرې هم نه مایوسه کوو. ډېره مننه جي پیا مې خیبر له وخت ورکولو.